یو سړی دی، یو زنانه ده، یو نوجوان ده. ودانوالی پر خو دا خبر کافی ده چې دی مسلمان ده. نصیحت پر کومه خبر کافی ده؟ د خپلوانو مرګای کافی ده. بس ډیر د اوږده بیانونه نه اروي. دا د په دې سوچو کې چې موږ کور چې خو بدال ته په دغه کټ باندې چوک پروت و. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. دی سورہ نور آیت نمبر 37 پورې موږ ترجمه تفصیل بیان کړو. موږ د نوجوانو په باره چې الله تعالی وال قول ذکر کړو. الله تعالی دا خبره فرمایلی و چې سړی هغه دی چې تجارت کول که په غټ لیول باندې که وړوکي لیول باندې، که په مسافری چي یا که په کلی چي، دو الله تعالی ذکرنا للمانجه قائمولونا لزکات ورکولونا دا شیان منی کوینا. ادو دا سر وجه نډاریږي چې ا ډیره سخت رواج د چې زړونه استرګې په بل لوري باندې اوښتي. نن چې کومه ترجمه موږ بیانو، الله تعالی فرمایي ليجزيهم الله احسن ما عملوا. دې پاره چې بدلا ورکی الله تعالی دوتا احسن ما عملوا، خلای بدل دې هغه وال چې کوم دو عمل کړای دا. ويزيدهم من فضله، اور زیات ہی اللہ تعالی دوتا من فضله لأخفل مہربانینا. والله يرزق من يشاء، اللہ تعالی رزق ورکئی من هغه چاہتا یشاء چې اللہ تعالی خوشسی بغیر حساب، بغیر د حساب نه، بغیر د ستړی نه، بغیر د مشقت نه. احسن ما عملوا معنا دادا چې دی الله تعالی فضل به هر وخت غواړي. کته دی اعمال بدل غواړي، بیا که الله تعالی کوم نعمتونه پتا باندې کړی دی هغه بدل ته نو غوښته، نو فضل به غواړي. فضل ای الله تو فضل وکي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو ته پته ده چې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخیرانه بچی ده. تاسو دا خبره اوریدلې ده چې کله به حضرت فاطمه رااله رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام مایلستا، نو پیغمبر علیه السلام به ورته چیک سخ خپل چادر بیا وته ویړک. ادا هغه زنانه ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دته یو ټایټل ورده، یو لقب ورده، فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، چې فاطمه دا د جنت زنانه او سردار ده. ادا خوشخبری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وروا چې زه وفات سم په موږ خاندان چې بټولو نه اول ما سره ته ملاو کېږي. خو دې باوجود پیغمبر علیه السلام چوته فرمایي اے عائشه چې دی الله تعالی نه حساب کتاب کولو نه امن غواړه، پناه غواړه، دې مخه دې بیا ځان وینه. اوس موږ ته په چې دا نکته ده
چې داسې به نه وایي چې موږ خو دومره ډېر لمانځونه دا زکاتونه دا عمرې کوو خو دا خو ته په چیش باندې کوې که نه که وجود ده که پیسې دي چا درکړې دي که بیا دې حساب وغوښته نو احسن ما عملو معنا دا ده چې چونکې الله تعالی ډېر مهربان ده که نه ایره له وجې نه بخښلی بدل درکوي ویزیدهم من فضله معنا دا ده چې الله تعالی به چې چوره دې نیک اعمال کړي دي هغه چې چوره وعده الله تعالی بیان کړي دي هغه مطابق به درکې بدل خو چې الله تعالی فضل سره چوره مناسبه وي دوره به زیاتې په درکې نو الله تعالی شان سره به چوره مناسبه وي چې تا ته درکې دا خو به الله تعالی ته پته وي دالته لږ کې داسې خوشخبري غوندې ده پچې معنی دا ده چې عمل بدله به درکوي لږ کې به نور پسې درکوي د لږ کې ټکی هسې ما خپلې پښتو وال ذکر کړ ویزیدهم من فضله چې ور زیات کی الله تعالی دوی ته خپل فضل نه الله تعالی مهرباني چوره ده الله تعالی مهرباني دوره ده د 14مې سپارې ابتدایي آیات چې ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین چې داسې ټیم به راشي قیامت په ورځ باندې چې د کافران به دا تمنا وکړي چې کاش خالی په خولې مو چې اسلام راوړی وی بیا به مو نن د جنت په حق چې فیصله سلې وه وایي چې د یوه سړي د یوې زنانه د یوه نوجوان ودانوالي پاره دغه خبر کافي خالی کافی ده چې الله تعالی ایمان درکړای ده الله تعالی ابو طالب ته ایمان نه دا ورکړای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وژو باندې ګرځولای ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مکه سره ګوشي مزدکې جوړو چوک په نه پچناستې ده چې پیغمبر علیه السلام بغیر بیا مړای نه خړله چې چوره دای زمدای و قریش و کفار مکه لاس نسل په پورته کولای په پیغمبر علیه السلام باندې الله تعالی نه دا ور ایمان اموجه ته چورله سوا شپږ باندې چلويشتو کالو چې کوم زیات آباده الله تعالی بیا ایمان را کړای دا نو دا الله تعالی یو لوی فضل ده مشته دا په کار دي چې دغه غټ انعام قدر وکړو بل خبر ده چې د انسان د یو سړی د یو زنانه د یو نوجوان ده ودانوالی پر خو دا خبر کافی ده چې د مسلمان ده نصیحت پر کومه خبر کافی ده د خپلوانو مرګای کافی ده بس ډیر د اوږده بیانونه نه اروي دا دې په دې سوچو کې چې موږ کور چې خو بدال ته په دغه کټ باندې چوک پروت و دې کوټې چې خو به چوک پروت و پلان کی خان د ما ملګری او ما سره په یو ځای شورید ما کلاس ویلو پلان کی خان زنانا دای موږه ګور ولله اوس چیرې ده واړه وفات کیږي هم جولی وفات کیږي استر وفات کیږي نو سړی دې په دې باندې سوچ کوي به بدته خپل نصیحت وسی والله يرزق من يشاء الله تعالی ور کوي چې چاته خوشي بغیر حساب بغیر د حساب نه دلته یو نقطه ده پچې نقطه ده د موږ دا وایو چې خدای ور کړی د چشای بیا په چلیدلی دا خبر از دکو چې دولت ورکول چې الله تعالی چاته وری دای دې نقشه نه ده چې د سړی په الله تعالی شګران ده دا یو لو امتحان ده الله تعالی چاته دولت کم ورده د پرچې چې بسوالونه کمی چاته دولت ډیر ورده د پرچې چې بسوالونه ډیری لکه هارون رشید بادشاہ ټیم چې بلولدانا یو نیک سړی و نو ورته لا چې منی دوزخ ډیر ګران ده پولیس رات ډیر ګران لار ده نو هارون رشید بادشاہ ته چې ته بچرنګ په تیریږي بلولدانا یو چپلای و دا سي تیغ نه لاندې اور بلکې سیخ په تیرس چپلای په شوکړه بیا غلوري په واړه ده او تله ته دوره دالته ولاړی چې د ټول حکومت حساب کتاب ورکې نو د غټي غټي عہدې د غټ غټ جایدادونه دی به بیا حساب کتاب دوره بیا ډیری
یو سړی د پیسې نسته ورنه دنه به نه د زکات پته کیږي نه به د حج پته ونه کیږي خالی به د لمانځه د حقوق العبادو پته ونه کیږي یو سړی د بیمار د روزې پته به نه ونه کیږي دا خبره زده کو مسلمان ټول کامیابی شه ده که چیرې مسلمان ته راحتی چې تکلیف نسته بیا مسلمان شکر کاږي بیا الله تعالی راضي ده ته به راضي الله تعالی فرمایي بیا زه نور تر زیاتم که چیرې یوه مسله تر پیښ اسله بیا به مسلمان صبر کوي الله تعالی فرمایي ان الله مع الصابرین بېشک الله تعالی صبر کوونکو سره ده نو که دولت الله تعالی ډیر درده خو الله تعالی په لارې چې نه خرج کوي په ګناهو کارو چې خرج کوي نو دا نعمت نه ده دا د الله تعالی ګرانوالي نقشه نه ده والله یرزق من یشاء بله دا ده چې الله تعالی فرمایي ولله خزائن السماوات والارض د مځکې اسمانو ټولو مالک زنی د خزانو وال نو چې چاته الله تعالی دولت وري خامخا د سړی بغض حسد نه ورسره کوي الله تعالی د ډیر ورده اوس ته څه شی پکې خپل بیا دا حساب کتاب کوي دین بعد الله تعالی د هغه خلکو مثال ذکر کوي چې کافرانی خو نیک اعمال دې د پاره کوي شګړه کوي انسانانو سره چې مشته به بدل ملاو کیږي وې دې مثال داسې ده لکه پیران اوبه سراب موږ وتوایو سړک باندې چې ګرمي راځي ته به وای کدا اوبه دي چې ورسي بیا هیڅ شای نه معنی دا ده چې دوه به دا وایي چې موږ خو ډېرې شګړې کړې دي انسانیت سره خو د دوه شګړې پیرانو اوبه غوندې دي هلته به بیا هیڅ شای نه مندی والذین هغه خلک کفرو کفر دې ته وایي چې ته یو شای پټ کې دو حقیقت پټ کړه الله تعالی یو دا کیسه پټ کړی اعمالهم د دو اعمال چې دي کسرابین پشانت د اپیرانو اوبو غوندې دي بقیغتن چې آپ یو لوګ میدان باندې یحسبه الظمآن ګمان کوي په دې باندې یو تږی سړی ما ان د اوبو حتی اذا جاءه خو چې کله بیا رایسي دغه ته لم یجده شیئا هیڅ شی نه کیمنده ووجد الله عنده من دکی الله تعالی دا عنده دی خواتا فوفاه حسابه پورا الله تعالی بدلا ورکی دته وای دغ سړی چې اسلام الله تعالی نه دا ورته نصیب کړای دغه مثال دغه سده چې هغه دنیا باندې خو به د اراده ډیری چې ما ته الله تعالی ډیر نیکی را کوي خو د نیکیو مثال پیران وبو غوندې الله تعالی به التمند کی بیا الله تعالی پورا بدلا ورکی چې د کوم کفر کړای ده والله سریع الحساب تبوای چې د ګړدی دنیا خلکو حساب کتاب بچرنګ کیږي الله تعالی په تیزی سره حساب کتاب کوونکی ده او که ظلمات دای دی هغه خلکو مثال ده چې بالکل دې تمه دې پاره نه کوي چې بیا ما تعالی بدلی را کوي خالی دا دنیا بس دنیا غنی وای چې چه شایدی په دغه دنیا چ دی کله کله مورا بازي خلق غب چې وایي دې دنیا چې د خوند واخلو یغه دنیا اسه پته نه لګیږي دا ماتل ټول غلط ده دنیا یقیني ده دا شیطان یو دوکي ماتل ده او که ظلماتین یا دغه مثال په شان ته د تیارو ده فی بحرین چې تیاری چیرته په سمندر چې لجین چې عاش زور سمندري یغشاهو چې پټکړای غلره دغه تیارو لره موجون دی اوبو والے اغا تی ورته وایا من فوقه موجون ایغه باندې بیا بل موجودی اوبو وال من فوقه سحاب ایغه باندې بیا باندې نوریږي ظلمات تیاری بعضها فوق بعض یو تر بل تیار بیا بل تیار بیا بل تیار اذا اخرج يده شکل رباسی دای لاس خپل لم یکد یراها بیا خپل لاس نویني دور تیاری
ومن لم يجعل الله له نورا او هغه سړی چې نی ګرځولای الله تعالی د دې پاره نور فما له من نورین بیا نسته دغه سړی د پاره نور. یو د نیوی یو ایڈمیرل و افسر و فرنچ د انګریزانو یوی ایر فورس ادارې وال د آیات کریمه لوجه مسلمان ولی و تیاله چې ما خو عمر تیر که په سمندر چې ما ته پته ده چې اول تیاری خو گزاره کیږي بیا ایغه نه ډیره تیار رایسي بیا اخیر ته داسې ټیم رایسي چې هیڅ پته نه لګیږي. دا خبر چې کومه قرآن پاک چې دا تاسو پته وکړو چې د مسلمانو پیغمبر بهاري سفر کړی دی که نه دی کړی چیرې سمندر ته د کوزه ورکوسلای دا وی چې پته وکړه وینا نه سمندر ته نه د ورکوسلای او تل بیا دای د کلام نه دا دای الله تعالی وال کلام دا سیخ بیا مسلمان دا اوس پنځ دو باندې ټایټانیک جاز پسې چې یو بل جاز ورغلاو دوه مسلمانان و غالبان پچه په کروڑانو پیسې ورکړې وي جانونه ایرجی تر رسول بیا چې دغه سي تیارو ته ورسېدل بیا رابطه کاټسل خپلې کپنۍ سره خو الله تعالی خالق خپل پاور ورشکاره کول چې تاسو دوره مضبوط جاز ولا شکنه اپ پټاوس اپ دغه چې د جاز پټاوس دوره غړ ک باندې چې په ګردي کپ چې اډو کای نستا یعنی الله تعالی الته داسې پوسټ مخلوق شوري اتاسې دوره کروڑان لګولي و مضبوط ټینک مو جوړ کړو بیا زم دي نسلو پات نو معنی چه ده یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده دالته الموت نه ده تبه نه پسې ورځي دالته فاعل سبجیکټ دا الموت ده دای به تر پسې راځي وای چرنګ دې بنده پسې رزق شوري دغه سي مرګای پسې شوري نو چې کله رزق پورا کیږي ټیم پورا کیږي لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون ساعتن باندې چې د کوم دو زبر ده چې یو سکند په کروڑ ځای باندې تقسیم کې نه بیا شاته کیږي نه بیا مخته کیږي بس نو الله تعالی فرمایي چې چاته الله تعالی رڼا نی ورکړي نو ایغه سړی د پاره ایغه زنانه د پاره بیا رڼا ستانه ده وای دالته الله تعالی مثال بیان ک ظلمات نه مراد تیاری دي وای دین مراد د بنی آدم وال عمل ده بعضی عمل داسې چې هغه نه به تیاری بیا ترته جوړیږي لکه الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم دا به په قیامت ورځ باندې تیاری ظلم چیشته وایي موږ وایو که خالی ظلم دی ته وایي چې نه حق چوک مړ کې چا نه پیسې واخلي په زور باندې ظلم زده کا یو شای چې الله تعالی چیش پاره جوړ کړای دا اته بل چیش پاره استعمالوي دې ته ظلم وایي لکه الله تعالی موږ ته دې پاره سترګې نه دي راکړي چې موږ به غلط لیدل پکو موږ ته لاسونه دې پرندي راکړي چې موږ په چاته تکلیف ورسو غوږونه موږ ته دې پاره نه دي راکړي چې موږ به غلطه خبره په باندې ارو زبیا موږ ته دې پاره نه راکړي چې غلطه خبره به پکو اموږه پکو دا بیا ظلم ده خالی ظلم دې نه وای چې چاته غړې ورټینګه کی دا یو بل خبر ده چې دالته هغه زور سمندر نه مراد دې د زړه ده د زړه ګناهول وجنه دور تور سلای ده لکه الته سړی ته خپل لاس نسلی ده دالته اوکه دته بعضی خلک وایي اوکه خوان نه راکې نه کچار نو دا د زړه ګناهول وجنه تور ده نو رڼا چیرته په چشکاریږي نه اچ دا مو ویلیو چې بیا یو دی وبو وال یو تی بیا بل تی یوه موج نه بعد بل موجي وای دینه مراد څه شایده شرک ته ادینه مراد بے خبری د لا علمی د جان خبره والے نه لګی سینه چې تیارو چې پټه سوال والے نه کوي چې موږ ویلیو چې دالته با ورېجی صحابه وای دینه مراد الختم علی قلبه چې د زړه بند نه ده بعضی خلک وایي چې کګړدې شپه مشته مسالې چوکو کی کنه موږ عمل نه پکو
نو دا سړی دی، دا زنانه دی، دا دی الله تعالی نه معافي وغواړي. دا تا زړه بنده الله تعالی رحم کټتا، الله تعالی مهرباني کټتا. بیا چې کله دغسې خبرې فکلامه ظلمتون، نو له خولې نه بیا روغه خبر نه روځي. دو والې خبرې به تیارې، فتنه فساد به ورنه جوړېږي. وعمله ظلمتون، د ده عمل به تیارې، داسې چارې به کوي چې ټوله معاشره به ورنه تنګوي. ومدخله ظلمتون، چې کوم چې ته دای داخلیږي بیا د ګناه جای، چې کوم چې نه دای روځي بیا د ګناه جای. ومسیره الی الظلمات یوم القیامه، تګ د دغسې انسان وال په طرف د تیارو د پر وجه د قیامت الله تعالی دې موږ ونه وساتي. تاسې که چیرې وایو چې موږ د ړندې ګوډې سمې سي، سړی د فرض جمع خو به کوي، سړی د تهجد تم کی، سړی د پیغمبر علیه السلام باندې درود تم کی، دا دوه لمنې بنیسو بیا مو به سره سمیږي. که نه دا مشکله. الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي.